الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون صدق الله العظيم. فحوامیم سبعو کې د دې نه مخکې سوره مؤمن تیر شو، دا اوس حامیم السجده. دا سورت په ترتیب د مصحف سره 140 نمبر او په ترتیب د نزول سره 160 نمبر سورت. د مخکنی صورت په آغاز کې هم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم او د دې صورت په آغاز کې هم تنزيل من الرحمن الرحيم. د مکیو صورتونو اکثر دا هغه مضامین د یو شان وي او د قرنګ د نورو مکیو صورتونو په شان صفته کې هم اثبات د توحید د قرآن، مذمت د مشرکین، مدح د مؤمنینو هغه په دې کې شوی. یو خصوصي واقعه د دې بعضې آیاتونو د نزول متعلق دا تفاسیر راخیستې ده چې کله په مکي دور کې حضرت عمر رضی الله عنه مسلمان شو، حضرت حمزه رضی الله عنه مسلمان شو، ورسته ورځ اسلام ته قوت او غلبه دا شروع شوله. قریش ډېر زیات ویریدل. یو ورځ مسجد حرام کې عتبه یو سیټ ته د خپلو ملګرو سره ناست دی، په نبي علیه السلام یې نظر شو چې یوازې نبي علیه السلام تشریف فرما دی. د خپلو ملګرو ته یې ویلي خوښه مو نه ده چې دې سړي سره څه خبره اتره وکړم او څه لالچ ورله ورکړو، څه آفر ورته وکړو. هغې ورته یې وویل نبي علیه السلام ته یې وویل وراره ته کو مال غواړي نو ولید ابن ربیعه، ولید ابن مغیره هغه ورته وی زه به درله دومره دولت درکړم چې په عربو کې به ستا نه زیات دولتمند بل څوک نه وي. عتبه ورته وی خو ته سرداري غواړې نو د مکې دا سرداري دا درته درکوو، خو ته حکومت غواړې نو په دې پوره علاقه باندې به ستا داسې حکومت وي چې داسې به د بل چا نه وي. خو بیبي غواړي چې احسن العرب چې کمدیانو ګویې کې بیبي درله وګورو او که نه په دې ټولو لالچونو باندې ته نه کېږي نو بیا په تا باندې پیریان دي، یو ښه غوندې ډاکټر لرې بوزمه چې دا پیریان درته وباسي. نبي علیه السلام ورته ویل تره خبرې خلاصې شولې هغه بیا نبي علیه السلام مبارک د سوره حمیم السجده تلاوت شروع دې دې څوک نه حمیم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. تشكل ورسيدلو په دې صورت کې عتبه را مخکې شو، نبی علیه السلام مبارک له په خوله مبارکه باندې لاس کې ښودو وراره زه چې کوم دی نو تعالی د خپل قوم واسطه درکومه داسې مه کوم. د عادو د ثمود عذابونه خو ډېر سخت دومره خو یقین و چې په نبي علیه السلام د خپل قوم ته د عذاب خبره وکړه نو بیا خو پرې راځي خامخا داسې مه کوه، په د خپل قوم باندې رحم وکړه او د هغه ځای نه ډایرکټ په ډایرکټه پاسې او لاړ او هغه کافرانو ته یې وویل زما دې په الله باندې قسم ما چې دا کم کلام واورېدلو نو انی سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، ما داسې کلام چرته نه دی اورېدلی، والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانه، دا نه سحر دی نه شعر دی او نه کهانت دی. او ای قریشو زما دا خبره چې کوم دی نو ومنئ، دا سړی پرېږدو بس کو دی په دنیا باندې چې کوم دی نو ګویا کې غلبه شو او غالب شو نو عزت یې ستاسو عزت دی، عربي دی، قریشي دی، مکی دی، او کنا شکست خورده شو خلق را وګرځاو نو بس تاسو به دې نه بېغمه شئ
خو تاسو د مقابلې چې کوم دی نو ګویا کې تصور دا مه کوئ. نو دې آیتونو کې الله رب العالمین ډېر لوی فصاحت او ډېر لوی بلاغت دی پکې کې ښودلی دی. فرمایي حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. الله رب العالمین عالم دی په معنا د دې حروفو باندې. تنزیل من الرحمن الرحیم دا نازلېدل دي د هغې جانب د رحمان او رحیم ذات نه. کتاب فصلت آیاته یا دا تنزیل من الرحمن الرحیم دا چې کوم دی نو ګویا کې دا مبتدا شول او کتاب فصلت آیاته دا ورله خبر شو. نو فرمایي کتاب داسې کتاب دی فصلت آیاته چې تفصیل سره بیان شوي دي آیاتونه د قرآن دی او عربي دی. لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا دا صفت د قرآن دی. دا قرآن چې کوم دی نو ګویا کې بشیرا للمؤمنین بالجنه ونذيرا للكافرين من النار. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون سماع قبول او أعرض أكثرهم دا أهل مكي چې کوم اکثر خلق دی دا حاضرین چې کوم دي وقالوا ويل دي قلوبنا في أكنة زړونه زمونږ په پردو کې دي. أكنة دا جمع چې کوم دی نو ګویا کې د کنان ده لکه اغطیا چې جمع د غطاء ده معنی هم بعینه لقلقه پردې ته ویل کېږي او کنان هم پردې ته ویلېږي. کنه په معنا چې کوم دی نو کنه او جنه دا په معنا د پټېدلو سره راځي. نو کنان دا چې کوم دی نو ګویا کې سبب د پټېدلو کومه پرده چې وي نو هغې ته کنان ویل کېږي. نو ان قلوبنا فی اکنة زړونه زمونږ په پردو کې دي مما د هغه څه نه تدعونا الیه چې ته رابلې مونږ هغې ته. وفي آذاننا وقرن او په غوږونو زمونږ کې بوج دی دروندوالی دی. ومن بیننا وبینک حجاب او په منځ زمونږ او په منځ ستا کې حجاب پرده ده. نو دې کافرانو ګویا کې په زبان قال سره نه خو په زبان حال سره دا چې کوم دی نو ګویا کې ثابته کړې ده چې زمونږ زړونه ستا دا خبره نه قبلې. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. فاعمل إننا عاملون. تخبل كار أو من تخبل كار كون كي يقول هو يا حبيبي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. زبشر يمستازو بشانتي وحي راتك ولكي أنما إلهكم إله واحد جبشك معبود بالحق تاسو يوده. فاستقيموا إليه نتاسو برابر شيء دقتا واستغفروه أو مغفرة منه وعلي وويل للمشركين. هلاكت المشركان الذين لا يؤتون الزكاة آغا جاغي زكاة نوركي وهم بالآخرة هم كافرون أو دي بآخرة من إنكار كون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومنان جنك عمل نكر لهم أجر غير ممنون. د دې لپاره داسې اجر دی غیر ممنون غیر مقطوع چې هغه به کټ کېږي نه یعنې دایمي به وي. داسې اجر به ورله الله د جنت په شکل کې ورکړي. قل ووایه ای حبیبه أئنکم لتکفرون بالذي خلق الارض في یومین. آیا تاسو کفر کوئ په هغې الله باندې چې پیدا کړې ده ځمکه په 2 ورځو کې. ځمکه یې په 2 ورځو کې پیدا کړې ده د اتوار او د پیر په ورځ باندې. وتجعلون له اندادا او تاسو ګرځوئ دغه الله رب العالمین لره شریکان. انداد جمع د ند ده. ند ویل کېږي مثل د لا ند له. ذلک رب العالمین او دغه خالق ذات د رب العالمین دی. دا د ټولو عالمینو رب دی. نو عالمین جمع د عالم ده او عالم ما سوى الله ته ویل کېږي. نو ما سوى الله خو بس دغه یو عالم دی. نو دا جمع بیا ولې راولي دا به اختلاف د انواعو سره ده. نو تاسو به وایئ چې اختلاف د انواعو دی نو ټیک ته. نو په دې کې د الف او نون د جمع چې کوم دی نو ګویا کې دا په یا او په نون سره دا جمع ولې راغلی ده. دا خو د عقلاو دپاره راځي. نو فرمایي چې د دې پکې تغلیب دی که نه په اعتبار چې کوم دی نو ګویا کې د مکانت سره او د مرتبې سره دا په ټولو باندې غالب دي. نو د دې وجې نه چې کوم دی نو ګویا کې په یا او په نون سره جمع راوړې ده. نو فرمایي وجعل فيها رواسي من فوقها وګرځولې ده په دغه ځمکه کې هغه مضبوط غرونه من فوقها او اندازه کړي دي په دغه ځمکه کې اقواتها هغه خوراکونه د دې فی 4 ایام په 4 ورځو کې. نو معنا دا 2 ورځې مخکنۍ وي او 2 ورځې وروستنۍ شولې. په دې باندې دا ځنګلې باغونه په دې کې دا ذخایر په دې کې دا معادن او په دې باندې دا غرونه دا الله رب العالمین په 2 ورځې کې چې کوم دی نو برابر کړل. نو نفس ځمکه 2 ورځې ضروریات د ځمکې دا 2 ورځې نو ټول څو شو 4 ورځې. سواء للسائلین دا برابر دي د هغې تپوس کوونکو لپاره. دا ټیک جواب دی کنه چې څوک تپوس کوي چې ځمکه الله په 100 ورځو کې جوړه کړې ده نو دا جواب ورته تاسو ورکوئ یا سواء للسائلین. دا څومره څیزونه چې الله په دې کې مقدر کړي دي
نو دا چې کوم دی نو ګویا کې د سائلینو د غوښتونکو د غوښتنې چې کوم دی نو برابر الله چې کوم دی نو ګویا کې په دې کې دا مقدر کړي دي. معنا دا چې الله د عام معمول مطابق قحط هم نه راولي او دومره سیواواله هم په دې نعمتونو کې نه راولي چې دا خراب شي. اندازې سره الله رب العالمین دا برابروي. ثم استوى الى السماء، نو بیا الله رب العالمین اراده وکړه د اسمان طرف ته، نو فخلقها ثم استوى الى السماء ثم قصد الى السماء، بیا اراده د اسمان نه جوړولو وکړه، نو اسمان یې جوړ کړو. وهي دخان، او دا و لوګي، دا بخار مرتفع و، دا د لوګي په شکل کې چې کوم نه ګویا کې یو غیر مجسم شیز وو. نو فقال لها وللارض، نو فقال لها وللارض، نو ویل الله رب العالمین دیتا او د اسمان ته او د ځمکې ته اتیا طوعا او کرها، دواړه راتلل وکړي ماته. تاسو پوه شئ په خبره باندې، اتیا الى مرادی منکما، زه چې ستاسو نه کومه غوښتنه کوم نو هغې طرف ته راتلل وکړئ، طوعا او کرها، په رضا باندې یا په زوره باندې. معنا دا یا خو چې کوم دی نو ګویا کې تاسو دومره شعور مې درله درکړی دی چې کوم حکم درته زه کوم هغه حکم په ځای باندې راوړئ. ځمکې ته کوم حکم کوم، اسمان ته کوم حکم کوم، نو د هغې خپل شعور مطابق په رضامندۍ سره زما د حکم ته غاړه کېږدوئ، نو تاسو به مستحق چې کوم دی نو ګویا کې د ثواب او د بدرې به وګرځېږئ. او که داسې نه کوئ نو جبر خو چېرته تلی نه دی، نو او کرها بیا به تاسو په زوره باندې دقه چې کوم دی نو زما د حکم د هغې تعمیل دا به کوئ خامخا، خو بیا به پکې تاسو مستحق چې کوم دی نو ګویا کې د شکر او د ثوابو نه ګرځېږي، ځکه د زور کار خو داسې چې په هغې کې د خپل کمال نه وي. نو فرمایي طوعا او کرها، قالتا، نو دوی وویل، دواړو وویل اتینا طائعین، خدایه مونږ راتلل کړي دي تا ته، طائعین اتینا الیکا، نو مونږ راتلل کړي دي تا ته طائعین تابعدار، نه خدایه په رضامندۍ سره، بس چې کوم حکم راته تا کړی دی الله هغه به په خپل وخت باندې به ځای راوړو. فقضاهن سبع سماوات، نو پورا ټول الله رب العالمین د اسمانونو لره اوه اسمانونه فی یومین، په دوه ورځو کې الله رب العالمین چې کوم دی نو دا اوه اسمانونه جوړ کړل. نو څلور ورځې مخکې وي او دوه دا شولې، نو څلور ورځې ګوره ځمکه اتوار او پیر، د ځمکې ضروریات منګل بد، اسمانونه جمعرات جمعه، نو دا څو ورځې شولې؟ شپږ. دا پوه شئ په خبره باندې که نه، فی ستة ایام، شپږ ورځو کې الله رب العالمین تکمیل وکړو. او د ورځې د دې شپږمې ورځې په آخري لمحه کې الله آدم علیه السلام هغه چې کوم دی نو ګویا کې پیدا کړو. فرمایي فقضاهن سبع سماوات فی یومین واوحى فی کل سماء امرها، او راکوز کړو الله رب العالمین په هر یو اسمان کې هغه حکم خپل او قانون خپل، هر یو اسمان ته خپل ډیوټي حواله کړله چې ستاسو به دا فریضې او دا کار وي. وزینا السماء الدنیا، او ښایسته کړی دی مونږه اسمان د دنیا لره، دا نږدې اسمان الله فرمایي دا مونږ ښایسته کړی دی بمصابیح، په هغې چراغونو باندې دا ستوري. نو دا د لرې لرې څخه ښکارېږي سړی وایي چې دا چېرته په دې اسمان کې دي، خو دا وړاندې اسمان چونکې مونږ ته په نظر راځي نو دا مې ښکلی او ښایسته ښکارېږي. وحفظناها حفظا، او مونږ دا اسمان محفوظ کړی دی په حفاظت خپل سره د څه شي نه، الا من د شاباس د چا نه، د شیاطینو نه چې کوم دی نو ګویا کې دا محفوظ کړی دی. ذلک تقدیر العزیز العلیم، دا هغه اندازه د هغې غالب ذات چې هغه علیم او خبردار دی په هر څه کائناتو باندې. فإن أعرضوا كجردي أعراضك فقلوا يا حبيب أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، ما يرولي دي تاسو لرا فدعالي صاعقين، صاعقه چې کوم دی نو ګویا کې هغه مدهوش او بېهوش کوونکي څیز ته ویل کېږي چې سړي باندې بېهوشي طاري کوي. د دې وجې نه دې تنده ته څه ویل کېږي؟ ویصل الصواعق ویصيب بها من یشاء، ځکه دا دومره هولناک او خطرناک وي چې دا خلق چې کوم دی نو ګویا کې بېهوشي په خلقو باندې راولي. فرمایي قل وایه حبیبه انذرتکم ما یرولي تاسو صاعقه د هغې عذابنا، سخت عذابنا، مثل صاعقة عاد وثمود، فمثل هغه سخت عذاب د عادیانو د ثمودیانو، اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله، وهذا وقت چې دوی ته راغلل انبیاء کرام من بین ایدیهم ومن خلفهم، نو من بین ایدیهم وړاندې د دوی نه، ومن خلفهم او وروسته د دوی نه، یعنې د دوی په موجودګۍ کې او د دوی نه مخکې دوی ته چې کوم دی نو انبیاء کرام راتګ کړی دی. الله تعبدو الا الله، مخکې او وروسته د نه انبیا راغلي دي،
او دی پکې په منځ کې راګیر شوي دي نو هغوی ورته سوي هغوی ورته دا وي الله تعبدوا الا الله تاسو عبادت مه کوئ مګر د یو الله قالوا ویلو دي لو شاء ربنا لانزل ملائکة خو چېرته غوښتلی وي رب زمونږ نه راکوزه کړې به یو فرشته فانا بما ارسلتم به کافرون بس بېشکه مونږ په هغه څه باندې چې تاسو پرې رالیږل کړي دي انکار کوونکي یو فاما عاد هر چې عادیانو فاستكبروا في الارض تکبر وکړو په ځمکه کې بغیر حق فلا حق باندې وقالوا ویلو من اشد منا قوه څوک دي تکړه زمونږ او سخت زمونږ په قوت کې نو په موږ باندې به څوک زور ورشي اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه آیا دې نه لیدلي هغه الله چې دوی پیدا کړي دي هغه زیات دی نه په قوت کې دې عادیانو ته دا پته نه و چې الله زموږ نه زیات زورور دی وکانو بآیاتنا یجحدون او دې په آیاتونو زموږ باندې انکار کوونکو فارسلنا علیهم ریحا صرصرا نو مونږ راولېږلو په دې باندې ریحا هغې سیلۍ لره صرصرا چې هغه ډېره زیاته یخه وه صرصرا باردة من الصر صر چې کوم دی نو ګویا کې دا یخ ته ویل کېږي او ومن الصریر تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه نو فرمایي هغه یخه تیزه سیلۍ ښه فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات په هغې ورځو کې نحسات چې هغه سپېرې ورځې وې د عذاب ورځې وې اوس ورځ خو سپېره کېږي نه خو دا د دوی په اعمالو باندې دوی سپېره کړله تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه نور چې کوم دی نو ګویا کې لا تسبوا الدهر حدیث مبارک کې راځي چې تاسو چې کوم دی نو زمانې ته کنځل مه کوئ د زمانې خلک وایي زمانه خرابه شوله معنا دا اهل زمانه خراب شو معنا دا چې اعمال د زمانې چې کوم دی نو ګویا کې څه شو دا خراب شو تاسو پوه شولې په خبره باندې نو فرمایي فی ایام نحسات په هغې ورځو کې چې نحسات چې سپېرو مشؤومات چې هغه چې کوم دی نو ګویا کې څه وو هغه چې کوم دی نو ګویا کې سپېرې ورځې وې ښه نو فرمایي لنذيقهم عذاب الخزي في الحیات الدنیا دې لپاره چې موږ اوسه کوو په دې باندې هغه عذاب د رسوایۍ په ژوند د دنیا کې او هغه عذاب د آخرت ډېر رسوا کوونکی دی وهم لا ینصرون اخذا ډېر شرموونکی دی ښه موږ وایو که نه دا پلانکې سړی دا پلانکې څیز دا ډېر شرموونکی دی الله فرمایي عذاب الاخرت اخذا دا ډېر شرموونکی دی وهم لا ینصرون او د دوی سره به امداد نشي کول کېدلی واما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى او هر چې سمودیانو موږ ورته لاره وښودله فاستحبوا العمى على الهدى نو پس دې غوره کړلو دې ړوندوالي لره په لار لیدلو باندې دوی ته چې کوم دی نو دا اندامن دا ورته ښه ښکاره شو محبوب ښکاره شو په نسبت چې کوم دی نو ګویا کې د هدایت باندې نو فاخذتهم صاعقة العذاب الهوني نو ونیسلو دوی لره هغه عذاب صاعقة العذاب هغه بېهوشه کوونکي عذاب الهوني المهین کوم چې ذلیله کوونکي او رسوا کوونکي او سپکوونکي وو بما كانوا یکسبون په اعمالو د دوی باندې ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون مؤمنان او متقیان مو بچ کړل ویوم یحشر اعداء الله الى النار او یاد که هغه ورځ لره چې کله راجمع به کړلی شي دشمنان د الله رب العالمین الى النار دوزخ ته نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حضرت انس رضی الله عنه نے روایت ده مسلم شریف حدیث ده چې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره ناستو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام خندا شو نو موږ ته پوښتنه وکړه الله حبیب ولې دی خندا یاره یو کس ته وجه نه خندا د قیامت پر ورځ باندې یو سړی الله تعالی شي او الله رب العالمین ورته چې دا د اعمال کړی او هغه به ورته وایي چې نه خدای پاک ما کوم نه مشرکی دا نه دي نو الله رب العالمین ورله په خپل باندې مهر کوي او د لاس او خپې او دا ټول په خپل ځای باندې ګواهي شروع کړي نو دی به خپل لاس او د خپل د منتخب شي مخاطب شي نو هغوی ته به وایي چې زه خو ستاسو دپاره لګیا یم چې تاسو د دوزخ نه بچ شئ ځکه چې په اور کې سوځېږئ نو خو تاسو به سوځېږئ تاسو به په تکلیف کېږئ چې تاسو که خوشحاله یې زه به خوشحاله یم تاسو پوه شئ خبره باندې که جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه چې کوم دی نو ګویا کې وفرمایله چې په دغه ځای کې به د انسانانو د غوښې او د هډوکي به هم چې کوم دی نو ګواهیان شروع کړي نو فرمایي ویوم یحشر اعداء الله او یاد که هغه ورځې لره چې راجمع به کړلی شي دشمنان د الله رب العالمین دوزخ ته فهم یوزعون نو دوی به منع کولی شي معنا دا صفبند به کړلی شي
په خپل جماعتونو کې به دي چې کوم دی نو ګویا کې پابند کړلی شي چې د خپلې ډلې نه به مخکې نه ځئ ښه نو هر سړی به په خپله ډله کې چې کوم دی نو دا به دوزخ ته روان شي حتی اذا ما جاءوها ما په دې کې زائد دی حتی اذا جاءوها تر دې پورې چې کله دوی راشي دې اور ته دا دوزخیان چې کله دې اور ته راشي نو شهد علیهم سمعهم وابصارهم وجلودهم ګواهي به وکړي په دوی باندې هغه غوږونه د دوی او سترګې د دوی او سرمنې د دوی بما کانوا یعملون په هغه څه باندې چې دوی کړي دي وقالو دوی وایي به دا دوزخیان لجلودهم د خپلو سرمنو ته لم شهدتم علینا تاسو ولې ګواهي وکړله په موږ باندې نو تاسو خو ځان دپاره چې کوم دی نو دغه وکړو عذاب دا ثابت کو نو قالو هغوی به ورته ووایي انطقنا الله الذي انطق كل شیء مونږ څه په خپله خوښه او په خپل اختیار باندې خو داسې نه دي کړي مونږ ګویا کړي یو الله رب العالمین هغه الله انطق كل شیء چې هغه ګویا کړي هر یو څیز وهو خلقکم دقه الله رب العالمین پیدا کړي یې تاسو لره اول مرة په وړاندې ځل باندې الیه ترجعون او دقه الله رب العالمین ته به تاسو واپس کولی شئ وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جنودکم او نه یې تاسو پټونکي پټېدونکي د دې خبرې نه تاسو د دې نه چې کوم دی نو ګویا کې څه پټېدلی هم نه شئ د دې خبرې نه ان یشهد علیکم سمعکم چې ګواهي ورکړي په تاسو باندې غوږونه ستاسو ولا ابصارکم او سترګې ستاسو ولا جلودکم او نه سرمنې ستاسو تاسو د دې نه پټېدلی هم نه شئ ولکن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون لیکن تاسو ګمان کړو چې الله رب العالمین عالم دی په ډېرو هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ وذلکم ظنکم او دا مذکور دا ګمان ستاسو دی الذي ظننتم چې کوم چې تاسو ګمان کړی دی ربکم پر خپل باندې ارداکم نو دی ګمان تاسو هلاکت ته ورچولی دی ګمان تاسو هلاکت ته ورچولی ارداکم اهلککم القاکم فی الهلاک نو فاصبحتم من الخاسرین پس تاسو سبا کړی دی ګرځېدلي یې تاسو د تاوانیانو نه فان یصبروا فالنار مثوی لهم الله رب العالمین فرمایي چې کو دوی صبر کوي او کو دوی بې صبري کوي په دې دوزخ کې خو د دوی لپاره چې کوم دی نو ګویا کې بل ځای نشته دی ښه بل څه لارې نشته دی بل څه چارې نشته دی فإن یصبروا نو که چېرته دوی صبر هم وکړي نو فالنار مثوی لهم نو بیا هم هغه دوزخ دا ټکانه د دوی ده وإن یستعتبوا او که چېرته دوی واپسي وغواړي فما هم من المعتبین نو دوی به نه واپسي لېږلي شوي دوی به چې کوم دی نو ګویا کې د دې د واپسۍ دا مطالبه دا به چې کوم دی نو ګویا کې قبول نه کړلی شي وإن یستعتبوا یطلبوا العتبه والرجوع الى الدنيا نو فما هم من المعتبين نو نبي دوی د هغې واپس لېږلو شوونه وقیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم الله فرمایي او موږ مقرر کړي دي لهم د دغې کافرانو لپاره قرناء د دوی دوستان نو د دوی دوستان دغه شیاطین الله فرمایي دا موږ په دې پسې سم لګولي دي دا موږ مقرر کړي دي فزینوا د شیاطینو دې ته ښایسته کړي دي لهم د کافرانو د مکې ته ما بین ایدیهم وما خلفهم امور د دنیا د دوی امور د آخرت د دوی امور د دنیا یې ورته ښایسته کړي دي امور د دنیا څه شی دی د بوتانو عبادت دی د خواهشاتو اتباع ده هغې ورته ښایسته کړي دي او ما خلفهم او هغه څه چې امور د آخرت د دوی دي وروسته د دوی نه دي چې هغه څه شی دی هغه دوی وایي چې بعث نشته دی حساب کتاب نشته دی جنت دوزخ نشته دی د دې شیاطینو ورته په دې زړه کې دغه څیزونه څه کړي دي دا یې ورته ښایسته کړي دي چې دا تاسو بالکل ټیک وایې دا عقیده ستاسو صحیح ده د دنیا او آخرت یې ورته دواړه چې کوم دی نو ښایسته کړي دي وحق علیهم القول فی ثابت شوی دی په دې باندې هغه قول د عذاب فی مع سره د هغې نورو ډلو نه چې کوم معذبین دي بس دوی هم چې کوم دی نو په دوی باندې د الله د عدل فیصله ده نو قد خلت من قبلهم کوم چې تېر شوي دي مخکې د دوی نه من الجن والانس پیریان انسانانو نه انهم کانوا خاسرین بېشکه هغوی تاوانیانو وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ويل دي كافرانو او لا تسمعوا لهذا القرآن وقمت دي قرآن کریم تا والغو فيه او لوبي کوي پدې کې والغو فيه لغو پکې کوي شور پکې جوړ کوي بیهوده خبرې پکې کوي دا قرآن چې کله تلاوت کیږي تاسو چې کوم دی نو ګویا کې دوی په دې خبرې کې شور شغب کوي لعلکم تغلبون دې دپاره چې تاسو غالب شئ
دا نبی علیه الصلاۃ والسلام په اخر چې ستړی شي تاسو په زور ور شي ښا الله فرمایي فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا خامخا وقصتوا فكافرون باندې هغه عذاب سخت ولنجزينهم اسوأ الذي كانوا يعملون او بدل بور کدیتا ډیر بدلا د هغه اعمال چې کوم دي کړی دي ذالک جزاء اعداء الله دا د بدلا د دشمنانو د الله النار نو دا عطف بیان دی خدای د جزاء لپاره څه شي هغه ور دی لهم فيها دار الخلد دې لپاره پدت ور کې همیشه لپاره اور د همیشوالي وي جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون يجزون جزاء دې ته بدل ورکول شي په هغه سبا نه چې دوی آیاتونو زموږ باندې انکار کوونکي وقال الذين كفروا وإذ كافرون ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس خدای او خای مونږ ته هغه دوا چې گمراه کړی دي گمراه کړی دي مونږ لاره من الجن والإنس د پیریانو د انسانانو نه خدای د شیطانانو د انسانانو چې مونږ چا بیلاری کړی یو دا خود سره مونږ ته او خیا نجعلهما تحت أقدامنا چې مونږ وګرځو دي دواړو لاره تحت أقدامنا لاندې د هغې پښو زمونږ نه چې د خپو د لاندې چپني دومره زیات یو ظلم را سره کړی لیکونا من الاسفلین چې شي دا دواړه من الاسفلین د هغې مغلوبینو نه لاندې خلقو نه چې کوم د خپو د لاندې کوخه لیکونا من الاسفلین تحت اقدامنا چې دا موږ د خپو د لاندې چې کوم نه ګویا کراولو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بشک هغه خلک چې ویلي دي ربنا الله رب زمونږ الله دې ثم استقاموا دې استقامت اختیار کړی دی چا چې ایمان راوړی دی د ایمان د وروستو یې خپل ایمان باندې استقامت اختیار کړی دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي ثم استقاموا على ایمانهم حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي ثم استقاموا ثم اخلصوا العمل لله چاغي د ایمان نورستو خپل عمل الله ته خالص کړی دی یعنی ریا یې پکې نه ده کړی او شرک یې پکې نه دی کړی ابن عباس رضی الله عنه د ثم استقاموا ترجمه کوي ثم ادوا الفرائض او بیا دې چې کوم نه غوي کې څه کړی دی فرائض یې ادا کړی دي نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه چې کوم نه غوي کې یو کس تر تاسو کې د الله حبیبا آسان دین راته وخی په دوه ټکو چې ډیر چې کوم نه تفصیل او تحقیق په ډیر نه مختصر او جامع خبره راته وکړه چې جنت ته بلار شم په لړډو وګدو باندې نه پوهیږي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي قل آمنت بالله بس آمنت بالله و ایمان راوړ او ثم مستقیم بیا په دې خپل ایمان باندې مستقیم پاتې شي کو ولو صلبتا کو پسولې شوي او حرکتا یا وسوځولې شي او قتلتا یا شدید کړلې شي بس په دې ټول حالتونو کې په خپل ایمان باندې سوکا استقامت اختیار کا د دې وجه نو ویل کېږي چې الاستقامت فوق الکرامت تاسو په شنه په خبره باندې نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه چې کوم نه غوي کې د استقامت فضیلت بیان کړی دی حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب نو هغه فرمایي استقامت دې ته ویل کېږي چې ته په امر او په نهي باندې کوم نه غوي کې کلک پاتې شي مضبوط پاتې شي او داس یو په بل په منډه او نه وهي لکه څنګه چې دا لومبړې چې کوم نه وایي چې دا ګلان یو طرف ته بل طرف ته سکی منډه وهي بلکې صحیح چې کوم نه الله د قدیم باندې باغ باندې نیک پاتې شنو قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه نورا کوزي کې په دې باندې فرشتي الله تخافوا ولا تحزنوا فرشتي و په نازلېږي او دوی ته ودا وایي چې تاسو مې یریږئ او مغم جن کېږئ نو عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي تتنزل عليهم عند الموت حضرت قتاده فرمایي تتنزل عليهم عند الحشر او وكيع بن جراح فرمایي تتنزل عليهم في القبر دی باندې په قبر کې چې کوم نه غوي کې فرشتي دا ورته راشي او ورته وایي لا تخافوا على الاخره ولا تحزنوا على الدنيا اخرت باندې یریږي مخه ټینشن بناخلې او دنیا باندې خپکیږي مخه
تاسو چې څه کړي دي په هغې باندې غمجن کېږئ ما وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون او زیری واخلئ په هغې جنت باندې د کوم ستاسو سره وعده کړی شوي ونحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفي الآخرة بېشکه مونږ دوستان ستاسو یو په ژوند د دنیا کې او په آخرت کې ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون او ستاسو دپاره په دې جنت کې هر هغه څه دي چې غواړي ځانونه ستاسو او ولکم فیها ما تدعون او ستاسو دپاره په دې کې هغه څه دي چې تاسو یې غواړئ چې ستاسو نفسونه د کوم څیز خواهش لري نو تاسو به په ژبه باندې راوستلي نه وي او هغه به درته حاضر شوي وي نو حدیث مبارک کې راځي جنتي به کله کله یو مرغۍ په هوا کې وویني یاره څومره ښکلی مړز دی نو دا مړز چې باربیکي او تیکه شوی ما ته مخې ته پروت دی نو څومره به ښه وه نبي علیه السلام فرمایي چې بغیر د اور د مسه کېدلو د ټچ کېدلو نه الله رب العالمین به د هوا نه هغه مرغه د دې جنتي مخې ته کېږدي نه به پکې ژوند وي نه به پکې کلمې وي نه به پې د پاسه بڼې وي نه به چې کمدنه ورته اور ورسېدلی وي او بهترین باربیکي او ورید شوی په سروټکو باندې به دته تیار مخې ته پوسي تاسو پوه شولئ په خبره باندې که هسې ورته په خوله کې اوبه راني په جنت کې زه د خدای نه مه غواړئ په دنیا کې دا چې کمدنو د دین د غلبې لپاره د مجاهدینو ضرورت دی د انقلابي افرادو ضرورت دی نو چې دا ډېر د اوسان دلاګان بې دینه چې کمدنو دا د مخ د ځمکې نه لرېدلي نه او د الله دین خو غالب کړی نه وي تاسو پوه شئ کله کله دا بعضې خلک چې کمدنو سړي سره ملاو شي یاره خدای دې جنتي که خدای دې زر تر زره جنت ته بوځه هلکه د خدای مسلمانه زر تر زره مې جنت ته لېږي لږ صبر وکړه په دنیا باندې د الله د دین خدمت پکار دی چې دا وکړو نو په خوله کې ورته اوبه رالې شاباس ښه نو ډېر زر به یې راواړئ تاسو پوه شئ په خبره باندې فرمایي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون نو هلته چې به کله د چا چې کمدنو خواهش پیدا شي چې یاره د دې ماشوم د خپل بچي هغه ماشوموالي به ډېر یادېږي نو کله کله دې پلارانو ته د دې بچو دا خلقو څه ډېر خوند ورکوي او دا وړې وړې دا کچې کچې خبرې ورله خوند ورکوي نو حدیث مبارک کې راځي په دغه ساعت باندې به ورله الله رب العالمین چې دې څنګه ماشوم په کوم کیفیت او په کوم عمر کې غواړي الله ورته حاضر چې کوم رنګ د ده خوښي چې دې چې شنې سترګې مې خوښې دي او سپین رنگ مې خوښ دی او داسې ډبلې مې خوښ دی نو هغه به ورته الله رب العالمین حاضر کړي چې دی وي چې نه نری او دنګ او دنګه غاړه او نری پوزه او غټې سترګې تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه بس چې څنګه خوښي الله رب العالمین ورته حق کسان دي چې کوم دی نو حاضر کړي نو فرمایي نزلا من غفور الرحیم دا مېلمستیا ده د جانبه د هغې غفور الرحیم ذات ومن احسن قولا ممن دعا الى الله څوک بهتر دې په وینا کې د هغه چا دعا الى الله چې بلنه یې کړې وي الله رب العالمین طرف ته یې دین د الله طرف ته وعمل صالحا او عمل یې کړی وي نیک نو چې په خپله باندې هم نیک عمل وي او بل هم د الله دین ته رابلي او وقال انني من المسلمین او ویلي وي چې بېشکه موږ یو د مسلمانانو نه او دی د مسلمانانو د جماعت سره هم ملګری وي په اجتماعي امورو کې د جماعت نه جدا کېږي نه نو چې دا درې صفتونه پکې وي نمبر ایمان وي پکې نمبر 2 عمل صالح وي پکې نمبر 3 د مسلمینو صالحینو په اجتماعي جدوجہد کې د شریک وي الله فرمایي د دې سړي نه بل ښه وینا والا څوک کېدلی شي د ده نه څوک بل بهتر کېدلی شي نشي کېدلی د دې وجې نه چې کوم دی نو گویا کې حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي دا آیت کریمه دا چې کوم دی نو ګویا کې د مؤذنینو په فضیلت کې دا چې کوم دی راغلی دی چې څوک اذان کې دعا الی الله الله اکبر الله اکبر حي علی الصلاة حي علی الفلاح دا خلق الله د دین طرف ته رابلي منځه طرف ته رابلي تاسو پوه شولئ په خبره باندې د دې وجې نه چې کوم دی نو علماو لیکلي دي چې بین الاذان والصلاة دا د الله طرف ته رابلل او دا عمل صالح د دې ترمنځ دا وخت چې کوم دی که نه دا د دعا د قبولیت وخت تاسو پوه شئ په خبره باندې نو په دې کې چې انسان کومه دعا وغواړي هغه دعا یې الله رب العالمین څه کوي دا یې قبلوي تاسو پوه شئ په خبره باندې فرمایي وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة او نه برابرېږي الحسنة ولا السيئة نیکي او بدي ادفع بالتي هي احسن نو دفع کا دا ګناه بالتي په هغه نیکۍ باندې هي احسن چې هغه ډېره بهتره ده نو ته داسې وکړه
چې چا در سره بدي وکړله نو ته ورسره نیکي وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته چا چې کوم دی نو یو بده غوندې خبره وکړله، نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وفرمایل که ته رښتونی یې که نه نو بیا خو دې الله ما معاف کړي، خو دا عمل او دا قبح په ما کې وي دا کوم چې تا ما ته کنځل وکړله، او که فرض کا دا په ما کې نه وي او ته دروغجن یې نو الله دې تا معاف کړي، نو یا دې الله ما معاف کړي یا دې الله تا معاف کړي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ دا چې کوم دی نو مرتبه د احسان ده، احسن الی من اساء الیک. چا در سره بد وکړل نو بس ته ورسره چې کوم دی نو ګورې کې ښه وکړه، نو فرمایي او دا مرتبه الله هر چا ته نه نصیب کوي. ګورې فرمایي ادفع بالتي هي احسن، نو دفع کا بدی د خلقو لره په هغه څه باندې چې هغه بهتر وي، یعنې نیکي ورسره وکړه. نو ګوره یو خو دا ده چې ته د بدۍ بدله هغه ته په بدۍ باندې ورکړي، دویمه دا ده چې د بدۍ بدله خو ورله ورنکړي خو معاف یې کړي، او درېیمه دا ده چې نه ورله د بدۍ بدله په بدۍ ورکړي او بلکې معاف هم کړي، او ورسره د هغې نه وروسته ورسره احسان او ښېګړه ورسره هم وکړي. دا هغه مرتبه چې کوم دی نو لویه مرتبه ده. نو فرمایي فاذا الذي بینک وبینه عداوة، بس هغه کس چې ستا او د هغه تر منځ دښمني ده کانه ولی حمیم، نه چې تا سره یې بد کړي دي او تا ورسره ښه وکړل، الله فرمایي د دې نتیجه به څه راوځي کانه ولی حمیم، نو چې د ستا د چا سره دښمني ده که نه نو د سر دا دښمن به دې هم چې کوم دی نو ګویا کې داسې شي لکه چې دا به ستا دوست وي او ګرمجوشه دوست به دې چې کوم دی نو ګویا کې جوړ شي. نو پته ولګېدله خپل مخالفین کو اخلاقي طور ځان ته رام کول غواړي، نو د هغې د بدو په مقابله کې د هغې سره څه وکړه؟ ښه ورسره وکړه. تاسو پوه شوئ په خبره باندې؟ نو کله کله به موږ هم داسې کوشش چې کوم دی نو ګویا کې کوو. دا اوس دا چې کوم زموږ الیکشن تېر شو نو په دې الیکشن کې به بعضې خلکو په ما پسې دنیا پروپیګنډې او دنیا تقریرونه او دنیا چیغې به راپسې وکړلې، دنیا خبرې به راپسې وکړلې. نو بس چې زه پوه درېدم ما پسې د ساده خبره وکړله، یاره بس ما پسې چې چا څه وویلي ما ټول د الله د رضا دپاره معاف کړي دي، الله دې معاف کړي، زه چا پسې خبرې اترې نه کوم. دا ډېر زیات په دې باندې خوشحاله شو. د خلکو زړونه چې کوم دی نو ګویا کې ګټل اصل حکمراني هغه دا ده. په سر باندې حکمراني دا چې کوم دی نو اسانه ده، په زړه باندې حکمراني ګرانه ده. دایمي او ابدي حکمراني چې کوم دی نو هغه په سر نه وي، هغه په زړه باندې وي، او د زړونو حکمراني دا په ښو اخلاقو په اخلاق کریمه باندې چې کوم دی نو ګویا کې راځي. الله فرمایي وما یلقاها الا الذین صبروا، او دا چې کوم دی نو ګویا کې دا عظیم صفت وما یلقاها او نه ملاویږي دا دویه مرتبه د احسان دا نه ملاویږي، نشي ورچول کېدلی الا الذین صبروا مګر هغه خلکو ته چې چا صبر کړی دی. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، او نشي ملاویدلی مګر خاوند د برخې لویې ته. د لویو برخو خاوندانو ته داسې خوی الله ورکوي. واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، او که چېرته ینزغنک وسوسه در واچي تا ته درشي تا ته من الشیطان د جانبه د شیطان نزغ څه وسوسه خو یو ټوک درله درکړي که نه نو دا وسوسه درته در ورسېږي نو فاستعذ بالله، په دغه وخت کې پناه په چا سره غواړه؟ الله سره غواړه. چې کله درته شیطان په زړه کې وسوسه ورچوي که نه نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه. دا بعضې خلک وایي که وایي زما په دې زړه کې داسې خرابې وسوسې راځي، د الله د وجود په باره کې راځي، کله د نبي علیه السلام په باره کې راځي، او کله د خپل کور چې کوم دی نو د خپلې بیبي په باره کې راځي، او کله د خپلو بچو په باره کې راځي. دا بعضې سړی وهمي شي، وهمي. تاسو پوه شئ په خبره باندې؟ نو الله رب العالمین په دې آیت کریمه کې وظیفه وښودله چې بس اعوذ بالله وایي، او په دغه کې چې کوم دی نو ګویا کې راځي حدیث مبارک کې ګس طرف ته توقاړې توقی ورسره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ځکه د شیطان حمله د ښي طرف نه دی، دا په اصحاب الشمال کې دی، دا د ګس طرف نه چې کوم دی نو حمله اول کېږي. انه هو السمیع العلیم، بشک الله رب العالمین اورېدونکی دی، خبردار دی. من آیات اللیل والنهار والشمس والقمر، د آیاتونو د قدرت د الله رب العالمین نه شپه ده او ورځ ده، او نور دی او سپوږمۍ ده. سجده مه کوئ نور ته او سپوږمۍ ته، بلکې سجده کوئ هغې الله ته چې دوی یې پیدا کړي دي. دا ټول دا شمس او قمر او دا هر څه یې پیدا کړي دي. خو چېرته تاسو یې د دغې الله رب العالمین عبادت کوونکي خو دوی تکبر وکړو، نو پس هغه خلک چې هغه فرشتې عند ربک چې ستا د رب سره دي نو هغوی تسبیح وایي د الله رب العالمین په شپه کې او په ورځ کې، او دوی ستړي کېږي نه. نو بس چې کو دې عبادت نه کوي
نو الله له اسم دومره فرشتي عبادت کی چې هغه خپل عبادت ستړي کیږي الله تعالی دې د عبادت هیڅ ضرورت نشته ده ومن آیاته انك ترى الارض خاشعه او د آیاتونو د قدرت الله رب العالمین نه دا خبره ده چې ته به نسبت لرا خاشعه یابسه دا چې کوم نه وایي چې سوي دا بلاندې شي وي لاندې معنا دا یابسه دا وچ چکړه نو فإذا أنزلنا عليها الماء هر کله چې راکوزي کوم په دې ځمکه باندې اوبه اهتزت تحركت لا اوخذي اهتزت دا اوخذيږي او وربت او دا اوپړسيږي دا شي دا اوپړسيږي نو مخکې لاندې وکړه نو اوس چې کوم نه شي دا اوپړسيږي نو تاسو به لازم کې لیدلی چې کله دا اوچی کنه دا لاندې او چې کله وبخوري وشي نو دا اوپرشي دا سره اوپړسيږي ان شاء الله فرمایي ان الذي احياها لمحيي الموتى بشكها الله رب العالمين احياها چې ژوند کړي د قسمه کې لاره مړې اسمه کې لاره لمحيي الموتى هغه ژوند کوون کې مړ لاره انه على كل شيء قدير ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا هغه خلک چې الحاد کوي په آیاتونو زمونږ کې دا پټ ندي په مونږ باندې الحاد دا چې کوم نه وایي کې تاسو ویل دا کوګوالي ته ویل کیږي چې د صراط مستقیم نه او د سلف الصالحین نه راکینا دا غینه څوک شي دا غینه څوک پوښ شي تاسو پوښه اوس د قران یو تفسیر دی هغه چې کوم دینو نبی علیه السلام کړی دی یا صحابه کړی دی یا سلف الصالحین کړی دی یا په اجماع د امت سره چې کوم دینو وایي چې نقل متواتر سره تا قرار رسیدلې دی او څوک دا غینه هټ کړ چې کوم دینو هغه وخت او بل طرف ته ورړي دې څه ویلي دې ته الحاد ویلي ما وګورئ نن سبا چې کوم دینو دا فتنه ډیره زیاته سیوان تاسو پوښتنه خبره باندې کړه دا قران آیت به وي او دا آیت داسې معنا او داسې مفهوم به درکې سبحان الله اول از میواله کاوریدونه کېږي چې د سکول کار درکې او هغه چې کوم دینو د 2 میلیونو نه سیوا دا هغه چې کوم دینو هغه کلیپ خلکو اوریدل 2 لک مسلمانان اوریدل څه به کوي په رمضان کې څوک چې ما یو ختم کو څوک چې 10 ختم مې وکړل څوک چې 10 ختمونه مې وکړل د دې هیڅ فائدہ نشته لري باندې ځان کوی ان لله و انا الیه راجعون یعنی یو دا احساس ورکول مسلمان ته چې ته په قران په ترجمه او په تفسیر نه پوهیږي نو لاس کې ورته حالانکه د قران پاک صرف تلاوت په خپل ځای عبادت دی دا په خپل ځای ثواب دی تاسو پوښتنه په خبره باندې معنا او مفهوم زده کول په خپل ځای باندې سړي دا ثواب دی دې ته الحاد ویل کېږي چې څوک د قران کریم د یو آیت چې کوم دی نو هغه افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها اوس د دې دا معنا خو نه ده چې خلک به نفس تلاوت په کوم دی نه کوی کې نه کوي څوک چې د قران په تدبر او په ترجمه او په تفسیر باندې نه پوهیږي دا معنا خو نه ده دا الحاد دی چې څه ویل کېږي الحاد ورته ویل کېږي تاسو پوښتنه خبره باندې زمونږ جج صاحب هم چې کوم دی نو د الحاد شکار شوی دی چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب هغه سوای هغه وی قرآن کریم کې الله فرمایي چې لا اکراه فی الدین دین کې خو اکراه نشته دی جبر نشته دی نو زموږ څه کار دی چې موږ په قادیانیانو باندې خامخا نبی علیه السلام خاتم النبیین منو انا لله و انا الیه راجعون یعنی کو دی په ختم نبوت حمله اور کیږي نو خیر دی اوس د دې آیت نه نبی علیه السلام دا معنا غستو نه هغه فیروز دیلوی ته فرمایلو لام شو په ختم نبوت باندې حمله اور د سر چې کوم نه د تنین جدا او چې کله د نبی علیه السلام حکم ومنلو نبی علیه السلام فرمایي فاز فیروز نبی علیه السلام د خپل ذات توحید کوون کې بګی چې کوم نه هغه په باره کې او فرمایل من لکعب ابن الاشرف صحابه تاسو کې داسې یو غازی مجاهد شته چې کعب ابن اشرف د سر د تنین جدا کی محمد ابن مسلمه رضی الله عنه باندې انا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لام شو هغه مردار کو نبی علیه السلام ته اطلاع ملاو شولا نبی علیه السلام فرمایي افلحت الوجوه ورب الكعبه زمانه پر رب الكعبه قسمی هغه مخونه کامیاب دي چې زمانه ختم نبوت دفاع وکړي خانو جج سے وصلا اکراه فی الدین باندې تخپوي کو نبی علیه السلام د دې په ترجمه خپویدلو ابو بکر صدیق په خپویدلو کو ته خپوي هغه خو د ختم نبوت د حفاظت لپاره صحابه چې کوم نه یمامه ته لېګل او لخر د مجاهدینو دای لېګل خلفا وسلفا د دې آیت کریمه دا معنا روانه ده کوم چې تکي ته خو ناس ته دې د پاره په دغه ځای کې چې ته به منکرات وکاوي نو ته به سوي چې نه بس دا خو لا اکراه فی الدین دین کې اکراه جبر مبر نشته ده څوک چې ستی هغه دی کوي
دې دا معنا ده. نو یا چې کوم دین انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا معنا ده چې حاکم وقت به خلقو ته اختیار ورکړي چې د الله په قرآن کې تحریف وکړي کولی شي. دا خو ته بیخي په الټه سمت باندې لاړې. الله به د قرآن تحفظ کوي د عالمانو په ذریعه، د حاکمانو په ذریعه، د حافظانو په ذریعه. نو د الفاظ حفاظت په د حافظانو په ذریعه، د معانی او حفاظت په د عالمانو په ذریعه، او د احکام شرعیه او حفاظت په الله رب العالمین په د حاکمانو په ذریعه. نو حکم شرعي دا نه دی چې د قرآن کریم تحریف کوونکي ته هغه ته چې کوم دی نو وایي چې ته سزا ورکړي. نو ته خو الټه چې کوم دی نو د تعطل یو فلسفه دې پیش کړله، دې ته الحاد ویل کېږي. نو دا د الحاد یو قسم جدید دی. نن سبا الحاد په هغه قسم کې نشته چې څوک د الله د وجود نه انکار وکړي، هغه ډېر کم دی. دا قسم چې کوم دی نو الحاد دا ډېر شوی دی. د قرآن کریم د آیتونو نه د خپلې مرضۍ مطابق معنا راوباسل. تاسو پوه شئ په خبره باندې؟ نو وایي چې زکات خو پاکۍ ته ویل کېږي، نو بس صرف پاکۍ حاصله او دا داسې نه چې دا زکات ورکړی دی. صلات خو دعا ته ویل کېږي، نو اودس ته پکې ضرورت نشته او رکعتونه پکې په قرآن کې نشته دی. نو بس خو سیده ساده خبره ده، بس دعا وغواړه پکې ورکې بې اودسه خدای پاک ما وبخښي مونځ دې وکړه. او داسې خلک شته دی منکرین حدیث چې څومره دي دا فتنه د انکار حدیث د حجیت حدیث نه چې څوک انکار کوي دا ټول په دغه شیز کې چې کوم دی نو شامل دي. تاسو پوه شولې دا اوس چې کومه فتنه راوتې ده چې کله وایي د سورت یاسین ثواب نشته دی، کله وایي د قرآن د تلاوت ثواب نشته دی، کله وایي د قبر عذاب نشته دی، کله وایي دا یعنی د شریعت په احکامو پورې ټول یو مسخرې. نو دا هم د دقه چې کوم دی نو ګویا کې د فتنو نه یو فتنه ده چې د قرآن د آیتونو غلط تعبیر او تشریح کوي. فرمایي ان الذين يلحدون في آیاتنا. حضرت الامام شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه هغه چې کوم دی نو ګویا کې فرمایي چې د قرآن کریم چې کوم نص قطعي دی دا هغه نص قطعي کومه معنا او تشریح چې دا په اجماع د امت سره را نقل شوی دی، د دې نه چې څوک خلاف کوي دا کفر بواح دی. دا څه کفر بواح نص قطعي دا هغه چې کوم تعبیر او تشریح دا صحابه کړي دا سلف الصالحین کړي دا ائمه مجتهدین کړي دا په نقل متواتر سره مونږ او تاسو ته رسیدلې ده. دا غینه الحاد کول، دا غینه روګردانی کول دا کفر بواح. او بیا فرمایي چې کوم ځای کې نص قطعي نشته دی، نص ظني دی خو قریب به یقین دی، یا اجماع عرفي ده تعامل د امت دی او دا را روان دی، نو د هغې نه چې کوم دی نو ګویا کې الحاد کول کفر خو نه دی خو فسق ضرور دی، ضلال او ګمراهي ضرور ده. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ د دې وجې نه دې علماو چې کوم دی نو د داسې قسم الحاد د هغې تعاقب کړی دی په هر ډول. پوه شولئ په خبره باندې؟ علمي تعاقب یې کړی دی، علمي یعنې په هغې د دلیل په رڼا کې چې کوم دی نو د قرآن روح بل طرف ته اړولی دی، نو علما را لګېدلي دي او روح یې وررسېده کړی دی او د هغې د هغې غلطو تعبیراتو تشریحاتو نه یې دا قوم څه کړی دی، دا یې ترنه آګاه کړی دی. پوه شولئ په خبره باندې؟ نو خلک مونږ تم لوگوں کو کافر بناتے ہو. بھائی ہم لوگوں کو کافر بناتے نہیں، ہم بتاتے ہیں. اوس چې روافض هغه د قرآن کریم د آیاتونو غلط تعبیر او تشریح کوي، نو د امت علما به یې درست کوي، هم برابري کوي نه. نو دقه رنګې چې کوم دی نو دا د علماو ذمه داري ده. فرمایي افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا. آیا هغه کس چې په اور کې ورتاو کړی شي دا بهتر دی او که نه په امن کې راشي د قیامت په ورځ؟ یعنې دا کافر بهتر دی که دا مؤمن؟ یوم القیامت په ورځ د قیامت اعملوا ما شئتم. نو بس چې سم خوښي هغه کوئ، نو دا امر د تهدید دپاره دی، د توبیخ دپاره دی. انه بما تعملون بصیر ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم. بېشکه دا کافر هغه خلک چې کفر یې کړی دی په قرآن کریم باندې چې هر کله راغی دا قرآن کریم دوی ته، نو هغه خلک فنجازیهم نو موږ په دې سزا ورکړو. دا به تاسو تقدیر راوباسئ. وانه لکتاب عزیز. بېشکه دا قرآن کریم یو ډېر عزتمند کتاب دی، عزیز غالب دی، قوت والا دی. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. او راتلل نشي کولی دی د باطل نه د مخې طرف نه نه د شا طرف نه. الله رب العالمین دا کتاب محفوظ کړی دی. د دې کتاب نه غیر چاپېره حراسه چوکیداران د الله ولاړ دي
او چوکیداران د الله څوک دي نو د الفاظو چوکیداری الله په حافظانو کوي او د معانی چوکیداری الله په عالمانو کوي او د احکام شرعیه او چوکیداری الله په حاکمانو کوي نو د دې نه کې چا دې چې کوم نه ګویا کې حراسه ولاړ دي لا یاتیه الباطل دې ته باطل راتل رسای د سره کولې نشي ها من بين يديه ولا من خلفه نه د مخ طرف نه د رستو طرف نه یعنی د هر طرف نه دا الله مجاهدین په خپل حفظ او حراست کې اخیسته دي تنزيل من حکیم حمید ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك دا نبی عليه الصلاه والسلام ته الله تسلی ورکړي تا ته هم بس هغه ویل شوی دي کوم چې ستانه مخکې انبیاء کرامو ته ویل شوی دي او ما ته وګورئ کوم چې نن سبا د هغه انبیاء او وارثانو ته ویل کیږي په دې کې د علماو لپاره هم چې کوم نه تسلی ده تاسو مخ فکیږي ان ربک لذو مغفرة وذو عقاب علیم بشک استار او مغفرت دی د مؤمنانو لپاره وذو عقاب علیم للکافرین ولو جعلناه قرانا اعجميا الله فرمایي دا عربي ولې نازل کړل ځکه چې ته هم نازل کړی دی لره مونږ ځولې دی قران کریم لره اعجمي نو فرمایي چې غیر عربي ته عجمي ویل کیږي او غیر فصیح ته اعجمي ویل کیږي عجمي او اعجمي فرق تاسو زده کوي ښه غیر عربي ته څه ویل کیږي عجمي او غیر فصیح ته اعجمي ویل کیږي تاسو به شله خبره باندې الله فرمایي کو دا قران کریم غیر فصیح را لګلې وي لقالوا كما خطيب ویل لولا فصلت آیاته ولې چې کوم نه واضح کړی دی الله رب العالمین آیاتونه د دې دا فصیح ولې نه راغلي او خدا مونږ د اعجمي په ځای عجمي را لګلې وي معنا دا چې په عربی ژبه کې نه وي نو بیا به دوی اعتراض کوي اعجمي و عربي کتاب عجمي دی او نبی عربي دی دا ډیره ناشنا خبره نه ده نو فرمایي اعجمي و عربي نو اعجمي و عربي دا چې کوم نه وایي کې قران دا غیر فصیح دی او نبی دا عربي او فصیح دی هو اي حبيب هو للذين امنوا هدى دا قران کریم دا مؤمنان لپاره هدایت دی او شفاء او شفاء والذین لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى او هغه کسان چې ایمان نه لري په وګونو د دې ګډونواله دي او دا قران کریم علیهم په دی باندې عمن دا چې کوم دی مستورن دا په دی باندې ګډونواله دي معنا دا په دی باندې چې کوم دی مستور دي لکه څنګه چې پړوت باندې شی پټوي دا څنګه دا قران کریم هم په دی باندې دا شان مستور دی پټ دی اولای کرونا د من مکان بعید دا خلقی ته आवाज کولې کیږي دا هغه لری زینا نو اولئک ینادون من مکان بعید کأنهم اولئک ینادون من مکان بعید دا قران کریم کو ته دوی د ډیر د نږدې نه اوري الله فرمایي د دې په وګونو باندې داسې پردې دي کنه داسې پردې لکه چې ته به وایې چې د لری نه د دې ته یو څه اوري لکه څنګه چې د لری نه یو څه ته اورېدل نشي په حسي وګونو باندې نو دغه رنګي دوی هم د زړه په وګونو باندې د نږدې نه نشي اورېدل تاسو پوه شئ فرمایي اولئک کأنهم ينادون من مکان بعید ولقد آتینا موسی الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دعوك الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب كريما الله رب العالمين كل خيرنا ولا يلزم بالطلباء والطالبات والسامعين والمستمعين الله رب العالمين للسامعات والطالبات كل الذنوب والواجب الله رب العالمين القرآن الكريم بركتنا القرآن الكريم رحمتنا اللهم ذهبنا على مال خدای دا کوم حدیث چې وخت تیر شو چې څوک د قران کریم په زده کړه کې مشغول وي او دعا او عبادت نشي کولای دا هغه ورځې ټول دعاګانې په عملنامه کې تشریح کړي الله رب العالمین هغه فضیلت موږ د طلباء او طالبات ټول ته نصیب کړه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم